الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. زما د اسلام خوږو مسلمانانو سامعین حضراتو، الله جل جلاله اما نواله زمونږ او ستاسو رب دی او مونږ او تاسو ټول په ټوله باندې د الله پاک بندگان یو. الله جل جلاله مونږ او تاسو د دنیا ته د یو مقصد د پر را لېږلی یو، او بیا زمونږ او ستاسو یو ورځ د دې دنیا نه واپسي ده، او الله جل جلاله به د دنیا د دې زندګۍ متعلق زمونږ او ستاسو د ټولو نه به تپوس کوي. د دې عمر با الله تپوس کوي چې تا په دنیا کې څنګه عمر تیر کړی و، څنګه زندگی دې تیره کړې وه. نن موږ او تاسو نه مرګ هیر دی، د قبر زندگی هیره ده، آغا د قیامت ورځ هیره ده، د الله مخې ته ودرېدل هیر دي. ما چې کوم آیات ستاسو په حضور کې تلاوت کو، نو په دې آیات کې الله جل جلاله اما نواله څه فرمایي چې کوم انسان د الله مخې ته د ودرېدو نه ویرېده او د دنیا په زندګۍ کې خپل خواهشات کنټرول کو، یعنی د خواهشاتو زندگی تیرا نکڑا، خواہشات نفس پخپل کنٹرول کی وسات، یعنی دا اللہ نویری دا نو دا قیامت پو رز اللہ رب العزت دیتا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، وہ بے شک دا دغی کس ٹکانا جنت تے، دا با جنت تزی. اوس منګ او تاسو ته پته ده چې منګ پیدا د مرګ د پاره، منګ ته به یو ورځ مرګ راځي، یو ورځ به د دې دنیا نه منګ او تاسو رخصتیږو، فنا کیږو، به دنیا به ورانیږي. نو ولې بیا منګ او تاسو د آخرت د زندګۍ د پاره تیاری ونکو؟ بیا ولې منګ او تاسو خپل رب راضي نکو؟ اللہ جل جلالہ نن خاموش دے، اللہ پاک تماشا کئی چی سوک ما راضی کئی، سوک زما نافرمانی کئی. دا اللہ دا طرفنا منز فرض دے، اس دا دی منز سوک احتمام کئی نہ کئی،
د الله د طرفنا په موږ او تاسو باندې دا خبره فرض ده چې موږ او تاسو د خپل شرمګاهونو حفاظت وکړو، د خپل سترګو حفاظت وکړو، د دې صحیح استعمال وکړو، د خپل غوږونو اوریدل ټیکو، د خپل لاسونو نیول د خپل تلل دا ټیکو. نو چې کله زمونږ او تاسو اعمال صحیح شي، زمونږ او تاسو اعمال درست شي، زما محترمو بیا با حالات راوستلو والا هم د الله ذات دی او حالات بگڑاولو والا، حالات ټیکولو والا دا د الله ذات دی. اوس دغه الله طرف ته رجوع پکار دا، دغه الله سره صلح کول پکار دی، د الله یرا پزړه کې راوستل پکار دی چې پدې افعال او اقوال باندې زما رب خفقيږي، پدې افعال او اقوال باندې زما رب خوشاليږي. نو چې پکمو خبرو باندې پکمو کارونو باندې الله خفقيږي، انسان د اغه نزان منی کی، او چې پکمو کارونو پکمو خبرو باندې ستارب تانا راضی کیږي، خوشاليږي. نو مونږ تاسو له پکار دي چې هغه کارونه هغه مونږ تاسو وکړو، هغه خبري مونږ تاسو وکړو چې په هغه سره الله خوشاليږي. نو چې کله الله خوشاله شو، الله راضي شو، نو بیا به زما محترمو په مونږ تاسو باندې با عذابونه ناراضي، بیا به ګرانې نه ناراضي، بیا به دغه پریشانې نه وي، بیا به دغه غمونه مصیبتونه دردونه تکلیفونه نه وي. نن الله خفه دی، الله ناراض دی. د الله د ناراضګۍ غټه علامه دا ده کنه چې کله زلزلې، کله عذابونه زما محترمو د بارانونو په شکل کې، کله یو شکل کې د الله عذاب، کله بل شکل کې د الله عذاب، دا ټول عذابونه دي ورونو. په کورونو کې سمې دمې ښځې الله خپلو سړو ته خپلو خاوندانو ته راولټه کړي، دا بیل عذاب. سم دم بچی به وي، هغه به الله پاک خپلو مور و پلار و والدینو ته راولټه کړي، نافرمانه کړي وي، دا بل عذاب. سم دم روان کاروبار وي، ایک دم به ودرېږي، لوی تاوان او نقصان به پکې وشي، دا بل عذاب. د بیماریانو بل عذاب. دا ټول عذابونه په موږ او تاسو باندې مسلط دي. دا د قرضونو بل عذاب. اکثریت خلک په قرضونو کې مبتلا دي، لوی لوی قرضونه زیاتېږي او کمیږي نه. نو د قرضداري سړي څه زندگی وي؟ په کور کې هر ټیم په دې ټینشن کې، په دې پریشانی کې پروت وي چې نن د کسبا د دروازه به وهل کېږي او هغه مقروض هغه به راځي او زمانه به چې کم دی دغه قرض غواړي، دا بل عذاب. نو په دې عذابونو کې، په دې حالاتو، په دې پریشانی کې انسان الله طرف ته رانشي، انسان 15 وخت د مونږ اهتمام شروع نکي، انسان د خپل رب سره صلح ونکي، انسان په خپل دعاګانو کې جړا فریاد الله تا زار او قطار سره شروع نکي. نو ما خو تاسو ته یو مثال غالبا 13 جمعه درک چې یو ځکه اور بللې، نو د اور د بندولو د پاره یو قمقل احمق بی وقوف راځي او پاغي باندې پټرول ورړی. نو تاسو وایي چې دا اور دا به بنديږي که دا به نورم زیاتیږي؟ دا اور به نورم زیاتیږي. نو زما محترمو اوس حالات، پریشانی، بیماری د الله د طرفنا عذاب راغې، تکلیف راغې، غم پیدا شو. نو په دغه وخت کې انسان له پکار دي چې الله طرف ته رجوع کی، الله طرف ته متوجی شي، توبه وباسي، استغفار شروع کی. ګورئ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زمانہ کې بم کلم داسي طوفان براغه، کله بداسي هوا رااله، داسي بے وخت بارانونه، داسي عذابونو امکانات وو. د الله رسول چې الله په کومه چهره باندې عاشق دی، الله د چا د وجه دنیا آباد کړی دا،
هغه پیغمبر موږ طرف ته متوجه کیږي، هغه پیغمبر استغفار کوي، د الله نه بخنه غواړي، او دا د دې صدی مسلمان په ګناهونو کې لید پیت هغه الله طرف ته ناراضي. دا د بدبختیا غټه علامه ده چې د انسان د سترګې وچی شي الله ته نه جاړي. دا د بدبختیا غټه علامه ده چې دا خلق به په جماعتونو کې تنګيږي. دا د بدبختیا غټه علامه، دا بدبخت دی دا انسان چې کله هغه الله ته جړل غواړي خو د هغې سترګو کې اوښکې نه راځي، د هغې سترګې وچي. زما محترمو د الله عذابونه به نه راځي، نور به څه راځي؟ بازارونه ډک دي، سلیماګانې ډکې دي، شادیحال د پاره وخت شته، د بیمار د علاج د پاره وخت شته په اسپتالونو کې، نارینه زنانه، خو چې وخت نشته د جمعات د پاره وخت نشته، د قرآن مجید د تلاوت د پاره وخت نشته، د الله د یاد د هغې د پاره وخت نشته. والله العظیم دا من او تاسو چې دا څه شروع کړي دي او دا پس کومو محنتونو کې مبتلای، دا ټول عارضی دي، ختمېدونکي دي. وہی نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. ہاں انسان اللہ طرف ته متوجی شي. تمام محترمو په جهنم کې به جهنمین کفار یهود چې کله په جهنم په دې دلدل په دې عذابونو په دې اورونو کې مسلمانان وګوري، تاسو مسلمانان با دوزخ ته نه ځي، جهنم ته به نه ځي. ولې به نه ځي؟ د خپل عمل له لاسه وایو څه او کو څه. دغه کفار یهود دا به د مسلمانانو ته پیغور ورکړي چې څنګه چل. تاسو خو په دنیا کې ویلې چې موږ مسلمانان یو، اوس خو را سره تاسو هم په اور کې پراته یې. داسې حساب وایي موږ به صرف ویلې او نور به پې عمل نه کولو. د مسلمانۍ ډېرې خبرې دي، موږ به صرف ویلې موږ مسلمانان یو، موږ دا کلمه ویلې د لا اله الا الله محمد رسول، نور به خپلې سترګې موږ صحیح نه استعمالولې، د الله نافرمانی بم کوله. اوس دا سترګې چا راکړي؟ په دې سترګو کې د کتلو صفت چا چولې؟ په دې غوږونو کې د اورېدو صفت چا چولې؟ په دې لاسونو کې د نیولو صفت چا چولې؟ په دې خپو کې د تلو صفت چا چولې؟ الله. اوس الله چولی، الله راکړي دا نعمتونه، اوس د هغه الله خلاف استعمالو کړ. اوس په دې نعمتونو باندې د هغه رب نافرمانی نه کوو، نو د قیامت په ورځ به د دې انسان په دې خوله باندې مهر ولګولی شي. چپ الله به سترګو ته حکم کوي، اشاره به کوي، وایا څنګه قتل به در باندې کول په دنیا کې. ستا سترګې به وي الله ته به یا الله دا نافرمانی به کوله، داسې غلط قتل به کول. ستا سترګې چې پتا باندې ابجکشنو کې الټا ټیک کوي او سخته ورځ هم وي، نورم راښکته شوی، زمکم د تانبی وي، هر طرف ته چغې وي، د ماشومانو د نارینه او زنانو هر طرف ته انبیا نفسی نفسی چغه وي، الله په قهر او غضب باندې. او دلته ستا سترګې الټام پتا باندې دا خبره کوي چې یا الله غلط قتل به کول. غوږونه وي یا الله आवाज به راځي، لکه زه څنګه ګویایم که نه خبره کوم که نه، دغه شان به ستا د سترګو نه आवाज راځي، ستا سترګې به خبرې کوي. قرآن کې الله پاک فرمایي ستا غوږونو نه به आवाज راځي، ستا غوږونه زما غوږونه څنګه اورېدل به کول، دماغ څنګه سوچ او فکر به کولو، لاسونه سنیول به کول، خپو باندې کم ځای ته تلل به کول. زمونږ استاسو په دې خپو باندې غلطو ځایونو ته تلل زیات دي او که نه نیکو ځایونو ته تلل هغه زیات دي. ما تاسو ویلي واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. انسان د الله نه ویریدو چې زه به د الله مخې ته ودرېږم، خپل نفس خپل خواهشات په کنټرول کې کړ. فإن الجنة هي المأوى. د دې انسان ټکانه جنت ته الله پاک فرمایي، جنت ته. نو دغه د الله یره زمونږ زړونه ختمه شوې ده، خفه کېږي ما پوه شوې که څومره طوفانونه عذابونه په دې موبایلونو کې نارینه زنانه ګوري
چې سواد علاقه باندې عذاب راغې، سیلاب راغې، تاسو د نوح علیه السلام واقعات نه دی اوریدلی؟ اسمان نم اوبه وریږي، ځمکې نم اوبه راوځي، د یو تنور نم اوبه راوتي، ټول خلق الله پکې غرق او تباہ که نه که؟ هغه الله نن موجود دی زی په زی باندې. دا خو د محمد رسول الله دعا ده چې الله زما امتیان ټول د سیل مغر کوا. دا خو یو سیډ او بل سیډ او لګ لګ دله غرقی چې دا نور مسلمانان عبرت والی توبه وباسي، جمعتونه آباد کی، نیک اعمال شروع کی، په خپلو ګناهونو باندې توبه او استغفار. دی وجنه تاسو ته اکثر ویو کنه وہ یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تماشګر ما جوړی گئی پلانکې علاقې یوړه، پلانکې کور رو ورزیدو، پدې خپل سترګو باندې غټ غټ بلډینګونه، پدې یوټیوب کې، پدې فیسبوک کې، پدې ټیک ټاک کې داسې چغې وې دا خلک. یاد ساتئ مسلمانانو، نن خو تاسو جماعتونه ویران کړي دي، نن خو تاسو سره د مونځ د پاره وخت نشته، د قرآن د تلاوت د پاره وخت نشته، د الله د یاد د پاره وخت نشته، توبه ویستلو د پاره وخت نشته. خو چې کله دې زنقدن شروع شو ستا توبه به نه قبلېږي. چې کله دې زنقدن شروع شو کنه توبه به دې نه قبلېږي. بیا چې کله د الله عذاب راغی بیا به توبه نه قبلېږي. اوس موقع شته که نشته؟ اوس خو موږ توبه وباسو. یره د الله څه ته وایي؟ د الله یره څه ته وایي؟ ها، بادشاه د خپلې بیبي سره خبرې اترې کوي، په دې خبرو اترو کې حالانکې د دې بادشاه د خپله بیبي ډېره زیاته خوښه وه، دې بادشاه ته ډېره محبوبه وه. د الله د یرې متعلق دا واقعه درته بیانوم چې د پخوا د بادشاهانو په زړونو کې د الله یره به څومره پرته وه. د بادشاهانو انسان سره مال می او زما محترم و صحت می او په هرې ګناه باندې ورته قدرت هم حاصل وي او بیا ګناه نه کول او تا نه د دې ګناه او د دې نافرمانۍ څوک تپوس کولو والا هم نه او بیا ګناه ته نه نږدې کېږي، نو ایمان دې ته نه وایي، نور څه ته وایي؟ د الله یره دې ته نه وایي، نور څه ته وایي؟ نو دغه بیبي د خپل خاوند سره په خبرو اترو کې زما محترم وران شو. دی خاوند بار بار د خپل بیبي راضي کول غوښتل، خوشحالول غوښتل، خو بیبي ښځه خفه ده، ناراضه ده، هغه بالکل د خپل خاوند سره خبرې کول نه غواړي، د خپل خاوند مخ ته کتل نه غواړي چې زما په دې سترګو باندې دا ونه لګي. نو اوس بادشاه لګې دی بار بار دا بیبي راضي کوي، خوشحالي یې ولې د خوښې بیبي وه. نو هغه بیبي د دې ښځې د خولې نه په ډېرې غوسه کې دا الفاظ راووته، وایي زما د مخې نه لرې شه جهنمي، د دې ځای نه لرې شه جهنمي. نو بادشاه ته هم غوسه راله، بادشاه هم للکارې کو که نه چې ښځه ذات دی او ما ته جهنمي وویل. نو هغه بادشاه چې څومره د خوښې بیبي وه، نو هغه بادشاه ورته وایي که زه جهنمي ما ته په ما باندې په 3 کاڼو طلاقې، که زه جهنمي. بهرحال ښځه هم خفه ناسته ده، بادشاه هم خفه دی چې کېږي به څه، طلاق شوی دی نه دی شوی. شپه تېره شوه، ساره پورې د ښځې غوسه هم سړه وه، د بادشاه غوسه هم سړه وه. محلې د علاقې علماء کرامو ته رجوع شوه او ورته وایي د دې فتوه خو موږ تاسو له نشو درکولی، اوس ما ته څه پته ته جهنمي که جنتي، دا خو د مرګ نه بعد پته لګي، د دې فتوه موږ سره نشته. یو عالم لذي بل عالم لذي، یو عالم لذي بل عالم لا، ستړي ستومانه امام شافعي رحمت الله علیه خبر رااله. نو امام شافعي رحمت الله علیه ورته وایي وای د دې حل ما سره دی، خو په تنهایی کې به د دې بادشاه نه زه یو څو تپوسونه کوم، په تنهایی کې دا بادشاه به ما سره لږ سیټ شي، زه د ده نه یو څو تپوسونه کوم، هغې نه بعد بیا د دې مسلې حل زه تاسو ته ښیم. بادشاه ته خبر را، بادشاه ورته وایي صحیح ده که، او ورسره ځان له سیټ ته یو ځای ته لاړې تنهایی ته. نو امام شافعي رحمت الله علیه د دې بادشاه نه تپوس کوي دا راته ووایه په خپل زندګۍ کې په خپل ژوند کې چېرته د الله نه یېرېدلی،
د الله د یرینا تا یو ګناه چرته پریخنا. نو هغه بادشاہ سوچ کې لاړ. لږ سات بعد وی آو وی هغه څنګه وی د غرمې ټیمو او زه د قیلولې د پاره د خوب د پاره خپل محل تر عالم کمرې تر عالم. نو چې مې وکتل اوس جنکی لګې دي کار کوي زما نوکري کار کوي زما په محل کې په دې جنکو کې یو حسینه جنۍ چې کومه د هغې څه سامانونه زما کمرې ته راوړل. زما کمره سیټ کولو د پاره هغه زما کمرې ته راله. هغه دومره حسینه وه چې ما په کمره کې تنهایي وکتله هېڅوک هم نه و په کمره کې. او دغه جنۍ چې کوم دی زما کمرې ته راله او زما محترم وی دغه ټیم یعنی زه د الله نافرمانی طرف ته متوجه شوم. د دې جنۍ نه د خواهش پوره کولو هغه زما عزتمندو جذبه زما زړه کې راوچته شوله. دغه ټیم کې وی ما د خپلې دروازې هغه یعنی دروازه مې کونډه کړله دروازه مې بنده کړله. او چې کله دې جنۍ طرف ته زه را روان شوم نو دا جنۍ ډېره زیاته ویرېدله. ولې چې ډېره دینداره جنۍ وه دینداره وه حسینه وه د الله نه یریدله. نو هغه په رپېدو شوله یری په زړه کې راله. وی ما ته وی ای بادشاه د الله نه ویریږه. څه وی د الله نه ویریږه. ګوره دا د الله یره اوس موږ ته هم خلک وایي د الله نه ویریږه لکه دا مونږ شروع کړه. الله نه ویریږه لکه دا د الله نافرماني پرېږده. د الله نه ویریږه لکه دا ظلم او ستم پرېږده. موږ ته هم خلک وایي که نه. اوس موږ د الله نه یریږو او د بادشاه په زړه کې ګوره ښه نو چې کله ورته وویلی چې د الله نه ویریږه بس هغه ځای کې زما محترم وی ما دروازه ورته کولا وکړه او هغه جنۍ مې رخصت کړه. دې خبره ورسېږي. دا خبره اوس امام شافعي رحمت الله علیه ته دا بادشاه کوي په ګناه باندې ما ته قدرت حاصل و چې زه ګناه وکړم. بادشاه یې ما نه څوک تپوس کولو والا نه و خو لیکن د الله نه ویرېدم د الله د عذابونو نه ویرېدم د الله د ناراضګۍ نه ویرېدم. زه وروسته شوم هغې ته مې دروازه کولا وکړه جنۍ مې رخصت کړه. ټیک شو که نه. امام شافعي رحمت الله علیه ورته فرمایي چې دغه طلاق نه دی شوی دغه طلاق نه دی شوی دغه بیبي پتا طلاق نه ده. زما محترمو علماو ته خبر راغی. علما وایي ځان نه فتوی ورکې دا خو د مرګ نه بعد پته لګي. وایي ما ځان نه فتوا نه ده ورکړې فتوا قرآن ورکړې ده. فتوا چا ورکړې؟ قرآن ورکړې. قرآن کې الله پاک فرمایي وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. قرآن کې الله پاک فرمایي د الله په حضور کې انسان د الله مخې ته د ودرېدلو نه ویرېدلو او د دنیا په زندګۍ کې خپل نفس خپل خواهشات په کنټرول کې که د دې انسان د پاره ټکانه جنت دی. د دې انسان د پاره ټکانه جنت دی. په دې بنیاد ما دا خبره وکړه چې بادشاه ته پوره قدرت حاصل دی او بادشاه د الله د نافرمانی او د بدکارۍ نه ځان ساتي. پته ولګي د بادشاه په زړه کې د الله یره شته که نشته؟ شته که نشته؟ ورته وایي بیبي هم در باندې طلاق نه ده او بله خوشخبري درته دا در کوم چې تاله به الله پاک جنت هم درکوي. تاله به الله جنت هم درکوي. نو د الله یره نن زمونږ زړونو کې نشته. نن د دې بارانونو نه د دې عذابونو نه موږ هېڅ اثر نه اخلو هېڅ اثر نه اخلو. زما محترمو نن علما واز او نصیحت کوي. نن تبلیغ والا واز او جړا او فریاد کوي. څوک مني څوک نه مني. تاسو مخکې قومونه وکتل چا خبره ومنله الله ګلې ګلزار که عذابونو نه الله بچ که بچ نه که. د نوح علیه السلام کشتۍ ته چې کوم خلک وروخته دا منونکي خلک وو. کوم خلک وو؟ منونکي وو. خپله ښځه هم لاړه په هغه عذاب کې لاهو شوه تباه ورباده شوه او بچې هم لاړ. وی الله زما اهل و عیال خو عذاب کې غر کېږي. الله پاک ورته فرمایي دا ستا اهل و عیال نه دی. ستا اهل و عیال همدا دی دا کم در سره په کشتۍ کې ناست دي. دا کم ستا خبره مني هغې ته خو تا وویلې چې راوخیږه او نه راخیږي خو نافرمانه دي. ستا اهل و عیال نه دي. دا خلک به څوک وایي؟ الحمدلله
کوم خلکو په موږ باندې ننګ کړو غیرت کړو نن تاریخ پورې خلک الله د غمونو مصیبتونو دردونو نه الله ساتلی دي بچ کړي دي د عزت ژوندۍ الله ور کړي او چې کوم خلکو موږ سره شپ شپ کو کنه موږ ته جمعات ته واغه په بلد اب د مخلوق کور ته نه کېده وان المساجد لله فلا تدعوا زما عزتمندو بل ځکه ومن اظلم ممن منع مساجد الله څوک چې د الله د کورونو نه خلق منی کوي وای د دینه بل غټ ظلم سکیدې شي د دینه بل غټ ظلم سکیدې شي چې د الله د کور نه ته یو سړی منی کوا زما محترمو دا خبره زکوم موږ ته خلک وای جهاد لنه ځي موږ د اشته جهاد کو دا غټه خبره موږ په خپل علاقې باندې یریګو د حق خبره نشو کولای دا سیده کنه دا بیا چې کوم مقتدیان خبره ومني لکه د نوح علیه السلام خبره اتیا دو اتیا کسانو ومنله الله پاک په غټو غټو عذابونو کې بچ کړه که بچ نه کړه تاسو ته وایم یریږئ مخه کوم ځای کې د الله نافرماني کیږي که نه صادر کېده داسې مه وایه چېرې څوک به راسه ودرېږي یا به ونه درېږي را میدان ته شه ځان له اواز ولګو الله غیرتي بادشاه دی والله الله به تا ځان له نه پرېږدي الله به ستا بھرپور الله مدد کوي د ابراهیم علیه السلام الله مدد وکړو کنه اور ته خلک وروغورځولو هغه اور الله ګلي ګلزار یونس علیه السلام د مې خېټې ته لاړې دننه الله پاک حفاظت وکړو کنه هغه الله ځان سره کول دي د دې خېټورو نه مه یریږئ د دې برېتورو حکومتونو نه مه یریږئ د خلکو اسلحو نه مه یریږئ چا نه ویریږئ او دا ایمان غواړي ابراهیم علیه السلام په زمانه کې قحط سالي رااله څه رااله دا زه تاسو د ایمان او د یقین خبرې کوم زه د انتشار خبرې نه کوم کړي دي تاسو دپاره که الله عذاب راغی تاسو سره موږ هم غر کېږو غر کېږو که نه غر کېږو که یو پیره زما عزتمندو خډکې ډکې اوبه رالي یو پیره خود عذاب راغی او سیلاب راغی زه بچېږم بیا خو تاسو ته چې زه غوسه کېږم او دا جړا فریاد کوم همدې وجې نه او د الله بندګانو د الله عذابونو له دعوت مه ورکوئ مه ورکوئ د سړي زامن شئ توبه وباسئ راشي د الله په کور کې الله ته سر په سجود شي وګورئ چې الله عذابونه دفع کوي که نه دفع کوي نو ابراهیم علیه السلام دا ټول به نمرود لتله چې موږ له څه غله راکړي که نه غله راکړي ولې قحط سالي ده زما محترمو دا ټول خلک به تله راتله خلکو له به غله ورکول چې کله ابراهیم علیه السلام راغی دا سپینه وینا چې کوم سړی کوي وحده لا شریک ذات طرف ته خلک رابلي د دې اکثر خلک مخالفت کوي دا بوسو کې چې اوبه تېروي که نه بوسو کې به د هغې هېڅ مسله نه وي هېڅ پروا نه وي نو ابراهیم علیه السلام د نمرود سره مناظره شروع کړه مناظره شروع کړه هغه خو د خدایي دعوه کړې وه که نه دا نن سبا هم خلک شته د خدایي دعوې کوي ځان ته څه وایي ځان ته څه وایي که نه وایي ځان ته یو افلاطون وایي چې غاغ در پرې راشي بیا ځان ټینګولی هم نه شي د الله د عذابونو نه یریدل پکار دي پرېږدئ د مخلوق یره خالق نه ویریږئ ابراهیم علیه السلام ورته وایي که ته خدای که نه زما خدای ژوندي کول کوي مړه کول کوي ته وکړه هغه زما عزتمندو یو سړي باندې یعنی د پانسۍ اډر خطی و چې دا به پانسي کېږي وجلی کېږي مړ کېږي به هغې راویستو آزاد یې کو بل یو آزاد سړی راونیولو هغې زما عزتمندو قتل کو وګوره وایي د ده زندګي وه هغه مې راونیو مړ مې کو او د هغې زندګي نه وه هغه مې پرېږدو دومره قمقل او احمق او بېوقوف و ابراهیم علیه السلام چې وکتل چې دا خو ښه خر دی ښه شین خر دی ورته وایي زما رب زما محترمو د مشرق نه نور راخیږي په مغرب یې کوزئ ته تکړه شه د مغرب نه راوخي په مشرق کې کوز کا وایي په بهت الذي کفر دغه ټیم کې هغه خر په خټو کې ونښتېدو بیا ورسره جواب نه و نو بیا وله غلم ورنه کړه سی ورنه کړه غلی ورنه کړه تا له به خورې څوک غله درکړي چې ته په خپلو خبرو کې پړ کړې هغه ته چې کوم دی ټیټ سترګې کې ټولو خلکو ته وشرمې او تا له غله درکړي که به ستا مقابله کوي او تا سره جنګ کوي نو چې کله دا خبرې وکړه ابراهیم علیه السلام له غله ورنه کړه واورئ ته د الله په نوم غیرت کوه د الله په دین غیرت کوه الله غیرتي ذات دی والله کدی تنها پرېږدي زما په هره خبره کې الله زما مدد کړی ځان له مې آواز اوچت کړی ځان له په تنهایۍ کې یو مال راغلی ما ته جړلی دي ما ته جړا فریاد کړی دی چې قاري صاحب ما تاسو سره مخالفت وکړو ما تاسو سره مقابله او ستا دشمنانو له مې سات ورکړو په دې پریشانۍ کې خدای پاک را ګرفتار کړی ما معاف کړه قسم بالله ما ته د خپل حقانیت پته لګېدلې ده نن تاریخه پورې زه الله ښه کړم
ابل ورځ می لنډی کوتل کې جلسه وا کله ثوابي کې جلسې کله پسوات کې جلسې په پوره پاکستان کې زی په زی باندې الله مال عزت راکو کرانه کو الله مال عزت راکو ها زه د ځان د پاره نیم لګا د الله د پاره لګیم دا د الله کور دی د الله کور به آبادوي ورنه ان شاء الله خپل انجام ته ګورا خپل خباست ته ګورا غمونو تکلیفونو دردونو ته ګورا بل ورځ برازي او ان شاء الله معافي بغواړي بغیر د معافي ستا علاج نه کیږي اوس را شمال سات راک ابراهيم عليه السلام دوت روړي را واخستې او د شګو نه ډکی کې د سنا شګو نه ډکی کې پشای کې کوړته یوړي چې زنانه او ماشومان خو به کم اس کم وای چې ز سوړم مړه غلې راوړه واوري ابراهيم عليه السلام ډډ شو بیبي رااله ابوري کولاوي کې چې غلبه راوړي چې وې قتل پاغي کې دن نوړه پراته شګو نه الله وړه جوړ کړه شګو نه الله وړه جوړ کړه الله موجود دی شګو نه الله وړه جوړ کړه بیبي ته پته نه و چې دا سم معاملې ده روټي پخې کړې ابراهيم عليه السلام مخې ته پیش کی ابراهيم عليه السلام چوک وکتل لاس بس پوښ پیغمبرانو کا الله والو دا الله مدد ته دا سری دا الله مدد ته الله فرشتہ نمرود تر ولېګا اوس قاری سے بپچکم خلکو وس دس نه کنه زه دې خلکو ته ما زه الله پاک دلته د بازو خلکو د اپریشن د پاره او د علاج د پاره دلته الله را لېګلم زه سو کم ګینه ما ته غټ جمعتون او غټ کورونه ور سره کرایانی بیلونم خلک فری ارسه به موږ داخله مولوی سي تر زم والله بالکل مزلنه کی خپې مې دلته د سین ختی دي پته نه لګي څومره خلکو علاج را باندې الله دلته کو پته نه د نور چا علاج پاتې دي نو ابراهيم عليه السلام خو زما عزتمن هغه سره خپل مناظره وکا خبره اونه منله نمرود خبره اونه منله الله فرشتہ راولېګا فرشتہ نمرود ته دعوت ورکي الله طرف ته را بلی وتوي دا کومه د ربوبیت دعوت کړي د دینه منشا توبه واسا هغه خبره اونه منله دویم ځل خبره مختصر کوم دویم ځل دعوت ورکو دریم ځل دعوت ورکو هغه خبره اونه منله فرشتہ ورته وي جنگ ته تیار شه ست تیار شه زم در پس خپل لخر راولم او تم خپل لخر تیار کا دا چا سره چې دا لګ دنیا او دا روپۍ دوی کنه او لګ خټور غون تکې دی په دې دنیا باندې ډیر نازيږي ها دا فقیران ملنګان تبلیغ والا علما بزرگان سره به زما عزتمندو چرتم مقابله ته نه راوځي یعنی دا مقابله به د چا سره وي هر چا سره جنگيګا هر چا سره زما عزتمندو خدا علماء او طلباء او بزرگانو الله والاونه بزان ساتي د دې په سپېړه ولګي دي کنه تر مرګ پورې به بیا زیل ناراض ها نو چې کله فرشتي ورته دا خبر وکا نمرود کې خو خپل هغه تکبر وکنه لویواله وي ټیک دا نمرود داسې طاقتور او داسې مضبوط فوج را تیار کو سحر نور را خطلو نه مخکې نمرود سره د خپل فوج زما عزتمندو په یو هموار میدان کې حاضری وکړه الله پاک خپل فوج را ولېګو ماشي الله خپل فوج را ولېګو ماشي سیر ولېګل الله داسې ماشي را خواره کړه کنه چې د انور مکمل پټ شو ها د انور مکمل پټ کو نور نخ کاری دوه زما محترمو دا داسې ماشیو چې د دې نمرود په دې فوج باندې ور چپټه شو د دې بدنونو نه ولا ویني مسکله غوخم تینه ویستي او ډانچې داسې لړ کړې په دې میدان باندې ډانچې او یو ماشي راغې اوس الله عبرت او سبق د پاره ها هغه د نمرود د سپېګمو کې وردن نشو چرته دن نشو د نمرود د سپېګم سلور سو کالا دا ماشه د نمرود په دې دماغو کې اوریدو او زما عزتمندو دا نمرود به د اثر کله به د دیوال نوالو او کله به د کانو نوالو او اخیره کې همدغه د شرمندګۍ او دغه زما عزتمندو د بدبختی په مرګ باندې الله مردار کو الله هلاک کو ګینه په ایمان وې د دینه مرګ په زرزری بهتر نو په زرزری بهتر نو مرګ چې دا مغي سره چې کوم دی الله مردار کړي خو نه الله پاک سم واړو دا لوی عذابي چې کله در کینسر ولګي کله در باندې یو مسله کله بل مسله او تا دردي او کړی دی اخیره کې بس کیسه د الله ختمه کی یو انسان بس اچانک بس ډایرکټ مرګ راشي کیسه ختمه دا الله د عذاب نه ویریږي زما محترمو لوی نه ځان اوساتئ د تکبر نه ځان اوساتئ د الله مخ ته د عاجزۍ د خپل یوګیم مخکته کا او سر مخکته کا زتا ته د وزیر اعظم او د عمران خان او د شهباز شریف او د نواز شریف او د مخلوق لویواله نه بیانوم دا غي د طاقت خبرې درته نه کوم د چا د طاقت خبرې درته کوم الله نو پدې کې را سره متفق یې کنه
मुतफिक ये कने ये कने। हाँ अल्लाह वही अल्लाह मिला तो सब कुछ मिला, अगर अल्लाह न मिला कुछ भी न मिला। नन मंग अल्लाह प्रीख है देखा पीसी जान सर को पीसी स्ताद दी पीसू न बम हग सकीगी सच्ची अल्लाह वाड़ी दी खबर हो रसी स्ताद दी टंबम और असलही न बम हग सकीगी स अल्लाह वाड़ी। नंदा 57 मुस्लिम ममालिक दा मुसलमानान वली आजिज दी वली आजिज दी पर फ़लस्तीन की जमा रोर मुसलमानान ख्वेंदे मेंदी माशुमान पदी खपल स्तरगु मुकत जमा मुहतरम चलो नन तौबा को इंशाअल्लाह ची पदी अफगान जमा यो बयान पर कमेंट की चाली कलियो वही मौलाना से अफगानिस्तान की चिकल वही द यो मड़ी ऐलान उशी कना नो दलते यो कस्ते वही आगा से कम दे फौरन द कूर न रऊजी और जुमात तराशी और द कुरान तिलावत की अल्लाह ता सजदा प्रिवजी और बे उजाड़ी कना मोते वली वही शुक्रुन उमा समझी ऐलान उशो ज़द इस्राईल अलैहिस्सलाम न बच्चू में वही ज़तेना बच्चू मौका मिलावा शो का मिलावा न शो चांस मिलाव शो का मिलाव न शो उस मंग सर मौकश्ता कनिष्ठ जमा इज्जतमंद दा जमंग द मोहसिन वालिद से चिकम इबादत शाह पनुम सर का ना तासु पर शैम्पू सर मशहूर करे मलगरी पी जनी टिक टाक चढ़ता लाड़ो यार ज़त से जुमात नवज़म पर मोटरसाइकिल नासिम रे में यार दा संग दुनिया वल्ला दा मर्ग सो सख्त खबर अदा कना दा मर्ग और बया दा कब्र शपा हाँ खजा बचियार सपर पर कब्र पर खौर की लांदी दिखी दरखास्त तोबा बास इंशाल्लाह ठीक दकन पिज़्ज़ा वक्त द मुझ एहतमाम शुरू की वल्ला आखिरी वरज़ शपीदी कसम दे दा अल्लाह ज़ाबुना दासी पकतार की दी दासी पक जमंग अमालुना खराब दी ला निरा अमाल डेर गंदा गंदा अमाल रवान दी नो आगा शान बर न बा नतीजा गंदा राजी का न बराज जमारुनो उस अंदर मौकश्ता दरखास्त कुम चटोल तोबा उबासी और चिकल वही अल्लाह अकबर मुअज्जिन वही ज़रूरी न ज़रूरी कर पैदा जुमात तज़ा दास्ता दा कामयाबी घटा न खदा हाँ स्ता नुक्ता टूल दुनिया बा जमा इज्जतमंद द उबू न डकशी वल्ला स्ता कोर तब मामूली शान नुकसान और रसीद राश जस्ता दारी खबर जिम तद अल्लाह द हुक्म हिफाजत को अल्लाह जबस्ता हिफाजत कुम खा न दा उस माता सर गमश्ता च मुअज्जिन वही हय्या अल सला अज़ान ख़त्म अमशी रकात मुशी दो मुशी और दा मुसलमान द टस न प्लस की खलारी कोर के नास्ती गोरेदा बारान शुरू थी लगदा वाक़यात मखी तकवी जमा इज्जतमंद पदी मोबाइलों की खैर दे दा मशरान तदा कशरान दी लग जे पजे बांधी दा इलाके ओखी च संगे उड़ी कब्रिस्तानों ने पूरा अधीरी उड़ी दे गट गट कुरू ने उड़ी दी गट गट प दुबई की जमा इज्जतमंदो सैलाबों न रागली दी पसवाद की दासी गिर चापेर डीरी इलाके आगे उड़ी हाँ उस दा आसमान नम उबवरी ये वल्ला दा लख्ती और दा निहरू न दा सिंधु न दान दर पसिरा डकी न तस्वे बच बशी थी हाँ कैनान वेली के नजबत दी घर सुखी तोखे जमा नूह अलैहिस्सलाम जुई वेली दा खुडीर उचत घर दे दल तब माँ पसी संग उबर आखीजी और पसिवर अली कवर न रली अम्मा का किश्ते बचवा चिसुक पे किश्ते के नास नो दरखास्त को दा जुमातुन द नूह अलैहिस्सलाम किश्ते गानी दी दा आबाद साथी द दी खिदमत कोई दल तराजी दल तशिकम खलक नास फी द दीन दुआ खली तानुक तदी सुक नुकसान वरसी बारान की दुमरा ताकत निश्त दा अल्लाह पाजाबुन की दुमरा ताकत बेनिश्त चिमा तासिनी सर कुरान निवली और जमा उस्ता पदी उगा बांधी दा सादर प्रूती हवा राशि जमा उस्ताद युगी न दा सादर उवर जे बिया चिकला जमाना खो जमा रब को खुशहाली कर अल्लाह को राजी कर जमा मुहतरम दायो दुआ दा अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना स अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना दालक पाबंदी सर शुरू की ठीक शुकना और या गफ्फारो स या गफ्फारो जमा मुहतरमो मुंखो डॉक्टरानी कना डॉक्टरानी द बीमारानो मरीजानो इलाज बको प आमालो सरा नो या गफ्फारो द हर फर्ज मुनफस जनानो तमो है और ताउस तमे चिदा बारानुनो द उदरिदो द पारा अल्लाह द मौसम द बराबर वलो द पारा दगा अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना दा प कसरत सरा वाय दा प कसरत सरा और द हर फर्ज मुनफस या गफ्फारो दा 101 मरतबा वाय इंशाअल्लाह अल्लाह पाक बारान ल सबर वर की और अल्लाह बमंगो तासु टोल दा ज़मीनी आसमानी फतुन नबा अल्लाह जमंगो तासु द टोल हिफाजत की अमल बको इंशाअल्लाह अल्लाह दी पदी टोल खबर द अमल कर अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना वफ़िल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार वअदखिलना अल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।